बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन बमंग दा टॉपिक स्टडी को डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल कंपाउंड एंड एलिमेंट्स पदे के ढेर ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज ही कि मॉलिक्यूल कंपाउंड और एलिमेंट्स के डिफरेंस से नागा बनन स्टडी को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी को मा मॉलिक्यूल सदा वही मॉलिक्यूल the smallest particle of substance which can exist freely in nature په نیچر کې چې زمونږ سره د سمالست پارټیکل اف میټر وي او دا زمونږ سره په نیچر کې فریلی پاتې کېدی شي هغې ته به موږ څه وایو مالیکیول وایو دویم نمبر سمپل ډیفینیشن یې داسې دی چې اټ از د کمبینیشن اف ایټم مالیکیول یعنی اټ از the combination of atom it means molecule it is the combination of atom that's the definition هم کولای شو چې it is the combination of atoms no it is the combination of atoms کې دواړه خبرې هم راغلي so same atoms شو same atom پکې هم لیکل شي same atoms or different atoms The combination of same atoms or different atoms is also called molecule. The first number definition example سشری چې دا بس smallest particle وي د substance او دا پریلی پاتې کېدی شي نو هغه example داسې دی زمونږ سره چې نوبل ګیسز دی په پیریاډک ټیبل کې لاست نمبر ګروپ ته 8 نمبر ګروپ ته هغه کې زمونږ سره سری هیلیم دی ارګان دی نیان دی کرپټان دی ایټسټرا دا نوبل ګیسز زمونږ سره چې څومره نوبل ګیسز دي د موږ نوبل ګیسز وایو نوبل ګیسز وته وایو یا وته زیرو ګیسز وایو او یا وته انټ ګیسز وایو دا درې وونه وته ویل شو نو زمونږ سره سمالست پارټیکل دی دا زمونږ سره په نیچر کې فریلی پاتې کېدی شي نو دې ته موږ مالیکیول وایو او دا دویم ډیفینیشن می چې لیکلی it is the combination of same or different atom is also called molecule نو د هغې اگزامپل داسې دي فار ایگزامپل H2 شو H2O شو CO شو CO2 شو H2SO4 شو ایٹسټرا دا دویم نمبر ډیفینیشن ډېر زیات اسان دی it is the combination of same atoms or different atom is also called molecule بیا زمونږ سره دویم نمبر دی کمپاوند څه ته وایي او بیا په دې دواړو کې ډیفرنس کوو چې په مالیکیول او په کمپاوند کې فرق څه دی نو کمپاوند زمونږ سره ډیفینیشن داسې دی کمپاوند it is the chemical combination of different atom the chemical combination they the different atom called molecule دته called compound دته به موږ سوایو compound وایو نو دا خبره ذهن کې کېده زمونږ سره د compound example سری CO CO2 H2O H2SO4 ایٹسټرا دا زمونږ سره کمپاوند دي نو اوس په دې مالیکیول او په کمپاوند کې فرق سره موږ د کمپاوند ډیفینیشن داسې وکړو چې it is the chemical combination of different atom دې ته به موږ کمپاوند وایو
دا خبره ذهن کې کېده وي چې مالیکول او په کمپاوند کې فرق دا شو مالیکول از د سمالست پارټیکل اف میټر یعنی زمونږ سره نوبل گیسز دي دې ته موږ څه وایو مالیکول ویلی شو او مالیکول اټ از د کمبینیشن اف ډیفرنٹ ایټم or same atom is also called molecule but compound is the chemical combination of only different atom is called دا خبره ذهن کې کېده وایي چې زمونږ سره کمپاوند به موږ هغې ته وایو چې اټ از د کمبینیشن اف ډیفرنٹ ایټمز دا به د کمبینیشن اف ډیفرنٹ ایټمز وي نو اله به ورته موږ کمپاوند وایو او په مالیکول کې دا دي چې اټ از د کمبینیشن اف سیم ایټم اور ډیفرنٹ ایټم او زمونږ سره د کمپاوند ډیفینیشن داسې دی اټ از د کمبینیشن اف ډیفرنٹ ایټم یعنی په کمپاوند کې به موږ د ډیفرنٹ ایټمز کمبینیشن کوو هغې ته به موږ کمپاوندز وایو او په مالیکول کې به موږ دواړه کوو اټ از د کمبینیشن اف سیم اور ډیفرنٹ ایټم از آلسو کالډ مالیکول یعنی زه به داسې ویم چې د مالیکول په ډیفینیشن کې ډیفرنٹ او سیم ایټمونه دواړه کمباین کوو موږ مالیکول جوړی یعنی مالیکول جوړی خو زمونږ سره په کمپاوند کې اونلی ډیفرنٹ ایټمز میلاو شي کمپاوند به جوړی نو زه داسې لیکلی شم چې every compound is a molecule every compound is molecule every compound is molecule هر یو کمپاوند چې زمونږ سره دی هغه زمونږ سره مالیکول دی but every molecule is not a compound but every molecule is not a compound هر یو کمپاوند مالیکول کېدی شي خو هر یو مالیکول کمپاوند نشي کېدی because compound is the combination of different atom and molecule it is the combination of same or different atom فرق په compound او په molecule کې دا شو اوس زمونږ سره element څه ته وایي element definition داسې دی چې it is the combination of same or identical atom element به موږ څنګه define کوو element definition داسې دی it is the combination of same or identical atom زمونږ سره به دا element it is the combination of same or identical atoms وي example یې سره دته به موږ څه وایو مالیکول وایو example د element دارې for example oxygen hydrogen carbon chlorine دته به موږ څه وایو etcetera دته به موږ element وایو خو مالیکول ورته هم ویلی شو O2 ته S2 ته C2 ته Cl2 ته مالیکول هم ویلی شو خو زمونږ سره element پیور فارم ته موږ ایلیمنټس وایو فار ایگزامپل بره دی خو وګورئ زمونږ سره H2SO4 دی دا یو کمپاوند دی دا اټ از د کمبینیشن اف ډیفرنٹ ایټمز دی نو په دې کې ایلیمنټس څو دي څو ایلیمنټس پکې موجود دي دا خبره ذهن کې کېده وایي چې په دې کې یو هایدروجن دی یو سلفر دی او یو اکسیجن دی نو په دې کې 3 ایلیمنټس دي څو ایلیمنټس دي 3 ایلیمنټس دي خو دا خبره ذهن کې کېده وایي اسې نو تاسو داسې وایي چې 2 3 او 4 7 elements پکې دي نو 7 elements پکې نه دي 7 atoms پکې دي په دې کې 7 atoms دي 7 atoms خو element پکې څو دي element پکې 3 دي هایدروجن دی سلفر دی او اکسیجن دی نو دې ته موږ کمپاوند هم ویلی شو کمپاوند ورته ځکه ویلی شو چې اټ از د کمبینیشن اف ډیفرنٹ ایټم دی یعنی اکسیجن دی سلفر دی هایدروجن دی د کمبینیشن اف ډیفرنٹ ایټم دی دې ته کمپاوند ویلی شو مالیکول ورته هم ویلی شو مالیکول خو موږ هر یو ته ویلی شو خو چې سمپلی اټ از د کمبینیشن اف ایټمز وي او د سمالست پارټیکل اف سبسټانس ته هم مالیکول ویلی شو خو اله به ورته وایو چې کله فري په نیچر کې پاتې کېدی شي زموږ سره نوبل ګیسز دي لاست نمبر پیریډس کې
لاست نمبر ګروپس کې چې زمونږ سره کم نوبل ګیسز دي هغې ته به موږ څه ویل شو مالیکیول ویل شو. نو دا زمونږ سره ډفرنس و بټوین مالیکیول کمپاوند اینڈ ایلیمنټس. د ایلیمنټس بل اگزامپل هم شته ډېر اگزامپل دي. فار ایگزامپل زه CO2 واخلم زمونږ سره دا CO2 کمپاوند هم دی مالیکیول هم دی. نو اوس وایو چې په دې کې به ایلیمنټ څه وي ایلیمنټ به پکې څه وي. ایلیمنټ زمونږ سره دوه دي زمونږ سره یو اکسیجن ایلیمنټ دی او یو را سره کاربن ایلیمنټ دی خو اټم را سره درې دي. بل اگزامپل ته وګورئ O3 زمونږ سره یو مالیکیول هم دی او په مالیکیول کې بیا زمونږ سره ایلیمنټ هم دی اکسیجن یو ایلیمنټس دی خو اټمونه پکې څو دي 3 پکې اټمز دي. دا زمونږ سره ډفرنس بټوین مالیکیول کمپاوند اینڈ ایلیمنټ.